یاره جی زمونږ استاد نه هم اعتراض لري. هغوی وایي چې پنځپیریان کرامت نه مني. او لسم اعتراض هم دا کوي، هغوی وایي چې حسین رضی الله تعالی عنہ قاتل یزید دی او دوی صفتونه کوي، او څوک چې د یزید صفتونه کوي هغه گمراه دي لکه پنځپیریان. او یو لسم اعتراض هم دا کوي چې دوی تفسیر بالرأی کوي. او اتلسم اعتراض هم دا کوي چې دوی متشدد دي، خلکو ته بې ځایه کافران وایي. یعنی ستا استاز دا هم وایي چې پنځپیریان کرامت نه مانی. څه تفصیل هم بیان کړی دی او که تشې ویلي دي چې کرامت نه مانی؟ هغوی وایي چې دوی کرامت نه مني، صرف بغیر تفصیل یې دا ویلي. کرامت خو به هر حال موږ منو، خو درې څیزونه دي. یو ته معجزه وایي، بل ته کرامت وایي، بل ته استدراج وایي. کم سړی چې د نبوت دعویدار وي او رښتینی نبی وي، د هغه د لاسه چې کله خرق عادت کار وشي نو هغې ته معجزه وایي. خو چې دا سړی مدعی د نبوت وي او په رښتیاو نبی وي نو معجزه ده. او که چېرې سړی مدعی د نبوت وي خو رښتیا نبی نه وي، لکه مسیلمة الکذاب یا غلام احمد قادیانی یا وغیره وغیره، نو هغوی که خرق عادت کار وکړي هغه به څه جادو، څه استدراج، څه چې خلک ورته وایي چې یاره هسې هغه د جادوګرو چې کوم چالونه به وي، خو هغې ته معجزه نشي ویلی. کرامت ته هغه څیز ته وایي، هغه خرق عادت عمل ته وایي چې یو سړی د الله دوست وي، او د الله دوست به په څه شي معلومیږي؟ چې هغه 100% متبع سنت وي. د هغه په زندګۍ کې یو عمل هم د سنت نه خلاف نه وي. نو هغه سړی چې متبع سنت وي هغه نه کله خرق عادت یو عمل صادر شي نو هغې ته کرامت وایي. خو که یو سړی خلق خو ولی ګڼي، خلق خو خپل عاشقان خو هر چاته وایي چې یاره زمونږ د دوڼۍ شملې خوږې دي، خو که چېرې یو سړی متبع د سنتو نه دی، د هغه په عمل او په کردار کې د شریعت نه او د سنتو نه خلاف خبرې شته، نو هغه سړي نه که چېرې یو خرق عادت کار پیښ شو نو هغې ته موږ استدراج وایو، کرامت ورته نه وایو. دا تفصیل موږ ولې کوو؟ موږ تفصیل ځکه بیانوو چې موږ د عوامو خیرخوایو، موږ الحمدلله د عوامو راهبران یو، موږ د عوامو پیشوایان ځان ته وایو. نو چې کم سړی د عوامو خیرخوایي، راهبري، پیشوایي، هغه تفصیلی خبره ځکه کوي چې عوام خبر کی چې کم شی د منلو دی او کم شی د نه منلو دی. او ستا استاز یا د ستاسو د طریقې والا خلک خو بس لنډه خبره چې کرامات ثابت دي. هلکه سبا به یو داسې سړی راغلی لکه موږ ګورو په دې میلو کې، موږ ګورو په دې تعویزګرو کې، موږ ګورو په دې جادوګرو کې، موږ ګورو په دې مولیانو کې بعضې خلک چې هغوی کرتبونه ښایي او خلکو ته نه کرامت جوړ کړی دی. په پنجاب کې یا په خیبر پښتونخوا کې ډېر داسې پیران شته، نور خو پرېږده چې هغه د چینلو والا هم ونیول چې هغو پردی زنانه بې ستره کړې، د خلکو عزتونه دینونه یې لوټ کړل. دا یې ولې لوټ کړل؟ ځکه چې هغوی سره تعاون دغسې مولیان کوي لکه دا ستا استاز چې وایي چې یاره کرامت حق دی او پنځپیریان یې نه مني. هلکه کرامت کې خو لږ تحقیق خو وکړه چې کرامت کم یو څیز ته وایي، کله به یې ماني چې سړی متبع سنتي او خرق عادت کار ته نه صادر شي نو هغه به بیا کرامت مانی. موږ الحمدلله کرامت ته کرامت وایو، معجزې ته معجزه وایو، استدراج او جادو او د خلکو پینترې او د خلکو چالونه هم پیژنو. نو کم خلک چې د نسړي زامن دي او کم خلک چې اولیاء نه دي، متبع شریعت نه دي، بلکې د خلکو عزتونه لوټي، مالونه لوټي او پیسې خلکو نه وهي او د خلکو پردو زنانو نه ستر نه کوي، هغه سړي کراماتو ته ګوره. کرامات الاولیاء حق، کرامت مضاف ته، اولیاء مضاف الیه دی. او قانون دا دی په شریعت کې، زمونږ په عربی کې دا قانون دی لکه غلام و زیدین، چې غلام مضاف ته، زیدین مضاف الیه دی. ته به مضاف هله پیژنې چې مضاف الیه وپیژنې، چې تر څو پورې تا مضاف الیه نه دی پیژندلی ته مضاف نشي پیژندی. نو کرامات الاولیاء، کرامت د اولیاء. نو موږ خلکو باندې اولیاء پیژنو، اول خلکو ته دا وایو چې دا فلانی یا دا فلانی یا غفلانی دا ولی دی او که نه دی.
ان اولیاؤه الا المتقون. قرآن ویلی دی چې ولی هغه سړی جوړېدی شي چې هغه تقوادار وي، متقی وي، دا متبع شریعت وي. داسې نه دی ویلي چې چا نه هم خرق عادت کار ګورې نو هغه ته به کرامت وایي. هر سورګیری شاګول نه چې هر سورګیری شاګولي. نو به هر حال منګه کرامت منو، خو اول اولیاء پیژنو پس د هغې نه کرامت منو. او کیدای شي ستا استاد اسې بغیر د اضافته کرامت مني او چې چرته کرامت نامه وي ومني نو وکي داسې بیا موږ نه منو. منګه اول سړی پیژنو بیا کرامت ګورو چې دا دی او که نه دی. منګه کرامت څنګه منو؟ زمونږه د اشاعت التوحید و سنه لوی عالم دی مولانا عبدالمقدس باچا د جلبه. هغه ډېر غټ کتاب لیکلی دی تحقیق کرامات اولیاء. هغه صرف 280 صفحې نه ونیسا تر 315 صفحې پورې صرف د صحابه او د نیکو خلکو کرامات را جمع کړي چې کم رښتیا اولیاء دي او د چا رښتیا کرامات شته. نو چې کم رښتیا اولیاء دي او رښتیا کرامات دي هغه موږ منو، او چې کم د کرامت ولني اسې د ټپوس بچی او د ښځو غلي او سبا بیا یو چینل ونه نیولی نو هغه موږ نه منو. ستاسو وله کیدای شي هغه مني. او بکي ستا یو سوال دا و چې پنجپیریان د یزید صفتونه کوي. یعنی ستا استاذ دا ویلی دي چې یزید د حسین قاتل دی او چې څوک صفتونه کوي هغه ګمراهي او پنجپیریان ګمراه دي. نو زه خو یم چې دا به ستا استاذ ځکه نه ویلي چې استاذ خو به د عالم وي او عالم داسې کمکلې خبرې نه کوي. خو کیدای شي ستا داسې استاذ وي چې لکه بس د لیدو شی نو چې لیدو شی وي هغه دغسې خبرې کوي. نو که داسې خبره یې کړې وي چې یزید د حسین قاتل دی او څوک چې د یزید صفتونه کوي هغه ګمراه دی، زه به دا ووایم آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے. آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بھلا قصور ہے کیا آفتاب کا. نو چې د یو سړي سترګې پټې دي حقیقت نه دی خبر نو هغه به خامخا دغسې وایي او دغسې به کوي. الله دې مدد وکړي. نو زه اول تا ته دا وښایم چې د یزید صفتونه پنجپیریان کوي او که نه په امت کې بل چا هم د یزید صفت کړی دی. او زه به تا ته دا بیان کم چې آیا یزید رحمه الله د حسین قاتل دی که نه د حسین قاتل بل څوک و. ټولو نه اول بخاری شریف جلد 2 صفحه نمبر 1053، مسلم شریف جلد 2 صفحه نمبر 128. د نافع نه روایت ته چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې د یزید رحمه الله خلاف خلکو شورش شروع ک نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل خاندان راغونډ کړو، خپل بچی، خپل خپلوان، او په دې خبره باندې زور ورکړو چې یاد وساتئ زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به د هر غدار سړي دپاره د خپل غدر یوه جنډۍ او دا غداران او د غدر کوونکو وله به ورلاندي. بیا یې وفرمیل چې موږ د یزید صاحب سره سیدنا یزید رحمت الله علیه سره موږ بیعت د الله او د رسول بیعت کړی دی. خبردار که کم سړي د ده سره په ده باندې وروتو بغاوت یې وکړو نو زه به د هغه ملګری نه یم او هغه به زه غدر کې شمارم. نو آیا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هم پنجپیری و؟ که ستا استاذ به هغې ته هم ګمراه وایي و امام بخاري و امام مسلم چې دا روایت راوړی دی نو ستا استاذ به هغې نه هم وایي چې دا ګمراه دي، ځکه چې دې روایت کې خو د سیدنا یزید رحمت الله علیه تعریف شو، که بدې بیان شول تعریف یې وشو، که پرې مه خوځوه او نه وایه، تعریف یې وشه که غیبت یې وشه، تعریف یې وشه. قاضي ابوبکر ابن العربي چې د امام غزالی رحمت الله علیه شاگرد دی، هغه په العواصم من القواسم صفحه نمبر 233 کې لیکي چې امام احمد ابن حنبل خپل یو کتاب لیکلی دی کتاب الزهد، په هغې کې د صحابو نه رستو د تمامو تابعینو نه مخکې د امیر المؤمنین یزید رحمت الله علیه تذکره یې کړې ده. او بیا په همدې العواصم من القواسم کې ابوبکر بن العربي فرمایي چې دینه معلومیږي چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نسب باندې
سیدنا یزید رحمت الله علیه دغه ټولو الزاماتونه بری وو کچره هغه امام احمد بن حنبل سیدنا یزید رحمت الله علیه د دې الزاماتونه بری نه ګڼلې نو د صحابه نه رستو او د تابعینو نه مخکې به کتاب الزهد کې د تذکرہ په زاهدینو کې نه کوله نو آیا ستا استاد با امام احمد ابن حنبل تم گمراه وای او العواصم من القواسم مصنف قاضی ابن ابو بکر العربی ته هم گمراه وای هغه هم د یزید سیدنا یزید رحمه الله صفت کړي بل خبر عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو شاگرد حافظ عبدالغنی مقدسی نامه ده د امام احمد بن حنبل ستا استاد را خبره چې کوي وي چې څلور مذاهب کنه خدای خبر چې د کم څلور یادای جیب کې ور سره دي که څه شی ده اغا الذیل علی طبقات الحنابلہ د ابن رجب جلد 2 صفحه نمبر 34 کې د عبدالقادر جیلانی د شاگرد متعلق وی ابن رجب وی چې هغه فرمایل چې خلافت صحیحه چې د سیدنا یزید رحمت الله علیه خلافت چې دا خلافت صحیحه او بایعه 60 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره په یک وخت شپېتو صحابه کرامو بیعت کړو منهم ابن عمر یو پکې هغه صحابو کې ابن عمر هم وو بیا مخکې فرمایي و اما محبته فمن احبه فلا ينكر عليه وای چې پاتې شو د محبت مسله چې یزید سره مینه پکار دا وکنه وی چې څوک چې یزید رحمت الله علیه سره مینه کوي نو پکار دی چې خلک ورپسې بدې ردی ونه وایي نو ماته دا وایا چې د عبدالقادر جیلانی دا شاگرد به هم ستا استاد په نسبت باندې گمراوي یا به پنځپیری وي چې هغه د یزید رحمت الله علیه صفت کوي او دا کم شپېته صحابه کرامو چې د سیدنا یزید رحمت الله علیه خلافت بیعت کړی دی او خلافت صحیحه ورته وی آیا دا شپېته صحابه به هم غلط خلقو ځکه چې غلط سړي سره شرابي سړي سره گمراه سړي سره چې بیعت کوي او صفت کوي خو هغه سړی هم بیا خو ټیک نه نو آیا ستا استاد به د صحابو پسې هم بدې ردی وی امام غزالی رحمت الله علیه وفیات الاعیان د ابن خلکان جلد 2 صفحه نمبر 449 کې لیکلی دي چې امام غزالی فرمایلی دي چې امیر یزید صحیح العقیده مسلمان وو ومن زعم ان یزید امر بقتل الحسین او رضی به فینبغي ان يعلم به غایت الحماقه ګوره واوره دا عبارت بار بار واوره وفیات الاعیان لابن خلکان جلد 2 صفحه 449 دی امام غزالی متعلق راغلی دی چې هغه وایي چې امام غزالی وایي چې امیر یزید صحیح عقیده مسلمان وو چې څوک دا ګمان کوي چې سیدنا یزید رحمت الله علیه د حسین د قتل امر ورکړی دی او یا یې د حسین په قتل باندې دی راضي وو نو فینبغي ان يعلم به غایت الحماقه وای دا سړی باندې بیا سړی پوښي چې ډېر لوی بیوقوف دی چې څوک امیر یزید د حسین قاتل گنی نو امام غزالی او ابن خلیکان وی چې دا لوی کم عقل دی نو است سوچو که چې ستا استاد په کم ځای کې راغی مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح فقه اکبر صفحه 87 تبع مجتبی د امام غزالی نه نقل کړي چې پوخ مومن و سیدنا یزید رحمت الله علیه څوک وی مولا علی قاری ابن کثیر په بدایه و نهایه جلد 12 صفحه 173 کې وی چې مسلمان وو او د حسین د قتل رضامندی هرگز تر ثابت نه ده چې هغه د حسین په قتل راضي شوی قدر وی امر خو پرېږده او رحمت په کسو کوئی چې رحمت الله علیه یل ورته جایز دي کنه نو ابن کثیر بدایه و نهایه کې لیکي چې رحمت الله علیه یل ورته مستحب دي صرف جایز هم نه دي مستحب دي ابن حجر په لسان المیزان جلد 6 صفحه نمبر 294 کې لیکي چې ابو عبدالرحمن وی چې ما د ابراهیم بن ابي عبدنا اوریدلی دي چې عمر بن عبدالعزیز با یزید ته رحمت الله علیه وی عمر بن عبدالعزیز با سیدنا یزید ته رحمت الله علیه وی نو آیا دا صفت یوازې پنځ پیریان کوي که بخاریم کوي مسلمیم کوي ابو بکر ابن العربیم کوي عبدالقادر جیلانی شاگرد عبدالغنی مقدسیم کوي امام غزالی ابن خلکانی هم کوي
مولا علی قاری هم کوي، ابن کثیر هم کوي، ابن حجر هم کوي، عمر بن عبدالعزیز و رحمت الله علیه وی او استاد الله اکبر وی چته نه دی چته وی چته د شپې داسې الټه ناستی د پخې بر اسمان ته کړي هغه وی چې د اسمان ما ودرولې دی بس دا د هغه یو سوچ وي. شیخ نور الدین بن اسماعیل حنفی رامپوری تجلیات صفحہ 60 تحقیق مزید صفحہ نمبر 333 کے نور الدین بن اسماعیل حنفی رامپوری د سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ بشمار تعریفی کلمات لیکلی او بکی پاتې شو دا چې پنځ پیریانی تعریفونه کوي ولا الله بندا. مولانا عظیم الدین صدیقی د بنوری ټون مدرسې نه فارغ دی، هغه دوه حصی کتاب لیکلی دی، واقع کربلا و سیدنا یزید، حصہ اول حصہ دوم. د لال مسجد والا شیخ عبداللہ شہید مرحوم رحمت اللہ علیہ پاغه باندې تقریض لیکلی. نو آیا شیخ عبداللہ هم گمراو او عظیم الدین صدیقی صاحب هم گمراه دی؟ آیا دا علماء چې د بره تیر شول چې چا د سیدنا یزید رحمت الله علیه تعریفونو کې کلمات لیکلي دا ټول گمراه دي؟ آیا دا نه پوهېدل چې دا قاتل د حسین دی؟ قطعا دا د حسین قاتل نه دی. دا چې کله د مدینې نه روان شو په مکې کې ورته خپلو کسان ووی چې مزه دی روان شو کوفې ته. کوفې نه د پسې او یا کسان راغلي وو شیعګان، هغه مشران راغلي وو چې کومو مشرانو دته خطونه را لیږلي وو چې تراشه موږ د امیر کوو او یزید نه منو تا منو. نو دی چې کله روان شو نو ځان نه مخکې مسلم بن عقیل ولېږلو. مسلم بن عقیل چې کله هلته لاړو هغه هلته هغوی شهید کړو. هغه د اخر مرګ په وخت کې دته سوال جواب راولېږلو چې را نه شي. دی چې کله د هغه د شهادت نه معلوم شو نو د کوفې لار بدله کړه، د شام لارې اختیار کړه. کربلا چې دا د مکې او د کوفې په منځ کې واقع لاره نه د جغرافیایي طور باندې که څوک د دې نقشې نه خبري، دا د مکې او د شام په منځ کې یو مقام دی. نو د لار بدله کړه او هغه یا کسان شیعګان ورسره وو. هغوی ورته ووایي چې جی ته خو بل قسم سړی، هغه ورته وایي چې سړی مسلم بن عقیل ورته شهید که. هغه ورته وایي چې سړی هغه جدا سړی دی، ته جدا سړی که ته راشي تا موږ منو. په بوجۍ کې ورسره د دغو مشرانو خطونه هم وو چې ته راشه موږ ته امیر کوو. نو چې کله د لار بدله که او د شام طرف ته روان شو چې زه سیدنا یزید رحمت الله علیه سره بیعت کوم، زما د خپل ترزوی دی. نو د کربلا په مقام کې پړاو واچولو، د سره زنانه وي، د په یو ځای کې پړاو واچولو. هغو اویا کسانو شیعګانو ته نه لرې ځای کې پړاو واچولو او د سیدنا یزید رحمت الله علیه طرف نه یو لښکر راغلی و چې هلکه لار کې ورشه مسلم بن عقیل شهید کړو چې د کوفې والا خلک حسین درنه شهید نه کړي. نو هغوی ورسره ملاقات وکړو، هغو هم د ښځو بچیو د وجې نه لرې ځای کې پړاو واچولو. هغوی سره مذاکرات وشول. مذاکرات په دې باندې وشول چې بس ما فیصله کړې ده چې زه خپل امیر یزید له ورځمه، زما تره زوی دی، زه د هغه بیعت کوم. په دې فیصله وشوه. خو چې کله د روټۍ موټۍ وخوړلی شوه، قیلولې دپاره دوی وده شول. دغو اویاو کسانو شیعګانو دا مشوره وکړه چې که چېرې دا سړی صحیح سلامت د یزید دربار ته ورسېده او زمونږ خطونو بوجۍ ورته کېښوه چې جي دغه دي ما له دغو خلکو خطونه را لیږلي وو، نو امیر یزید موږ بغیر د وجلو نه پرېږدي. خو په څه طریقه دا خطونه حاصلول غواړي چې دا خطونه وسوځي، بله طریقه یې نه وه. حمله یې پې باندې وکړه. د یزید رحمت الله علیه لښکر لرې و ځکه چې د سره ښځې و بچي و. دوی پې حمله وکړه تقریبا چې 20 منټه ګنټه یا 2. دا نورې خبرې ټولې دروغ دي چې 10 ورځې تېرې دي او 20 ورځې تېرې دي. دا د ګنټو خبره ده. په 10 محرم باندې دوی دې ځای ته رسېدلي وو. بهرحال په دې کتابونه شته، وروسته حوالې در کوم. نو چې کله دوی پې حمله وکړه او هغوی وده وو، نو څه شهیدان کړل، سره پاڅېدل، یو حده پورې جنګ وکړو. خو شور شو د ښځو او خیمو ته یې فورا اور واچولو چې هغه خطونه پکې وسوځي. نو د یزید رحمت الله علیه لښکر چې راغی، خپل هغه ملګري کوفیان پې لګیا وو قتلولو، هغوی ته ګیره واچوله. په موقع باندې د حسین قاتلان اویا کسان مردار کړل او حسین چې کم ښځه و بچي وو هغه په عزت باندې ښه په عزت قدر سره بوتلل، یزید رحمت الله علیه ته پیش کړل. هغه ډېر لوی
انعامات او ډېر اکرامات ورکړل، بقاعده حسین پورې هغوی هر چاته وظیفې ورکولې او دوی اغوستې او خپلو ځایونو ته یې ولېږل. د نورو ټولې قصې د مقتل حسین د ابو مخنف شیعي چې کوم بنیادي کتاب اول لیکلی دی، سنیان هم په مغې روان دي، شیعګان هم پرې روان دي. دا نورې ټولې قصې ابو مخنف لیکلي دي، حقیقت یې هېڅ نشته. او بقي د سیدنا یزید رحمت الله علیه په تعریف باندې کتابونه یوازې پنځپیریانو نه دي لیکلي چې د نیلوي صاحب مظلومي کربلا لیدلی دی. کیدای شي ستا استاد مظلومي کربلا کتاب لیدلی، هغې متعلق وایي. نو لږ دې وګوري. اول مولانا عظیم الدین صدیقی د بنوري ټاون فارغ دی، هغه واقع کربلا او سیدنا یزید حصہ اول دوم لیکلی دی. شیخ عبدالله ورباندې تقریض کړی دی. محمود احمد عباسی خلافت معاویه او یزید دو جلده لیکلی دی، دواړه پنځپیریان نه وو. نو دا څومره خلکو چې تعریفونه لیکلي دي او دا چا پې کتابونه لیکلي دي، دوی کې یو سړی هم پنځپیری نه دی او نه دوی ته څوک ګمراه ویلی شي. او چې کم خلک سیدنا یزید رحمت الله علیه ته د حسین قاتل وی، دې کې هیڅ شک نشته چې هغه د شیعګانو ملګری دی. او زمونږ د حدیثو محدثینو دا لیکلي دي چې کم روایت د بنو امیه په مذمت باندې دلالت کوي، هغه به منګړت روایت وي. بهرحال دا د شیعګانو خبرې دي، مسلمان داسې نه وایي. زما څومره خیال دی ستا د استاد دوه اعتراضات پاتې شول. یو دا چې پنځپیران تفسیر بې رای کوي. نو د دې جواب به زه تفصیلي ځکه نه کوم چې الحمدلله په ټوله دنیا کې که په قرآن پوهېږي یو پنځپیریان پې پوهېږي، او پنځپیریانو چې کم تفسیرونه لیکلي دي کیدای شي چې ستا استاد تر اوسه پړاو کړي نه وي. زمونږ احسن الکلام دی، جواهر القرآن دی، دې نه علاوه زمونږ د عبدالجبار بجوړي صاحب تفسیر دی، په دې نه علاوه د مولانا طیب بلوچستانی صاحب تفسیر دی، انشاءالله راوځي به بعضې راوتي دي. ډېر تفسیرونه دي، تفسیر بېنظیر دی. زمونږ علما که تفسیر بې رای کولی نو دا ټول امت کې به د دوی تفسیر او د دوی تحقیق به مقبول نه و. زمونږ مشران حسین علی رحمت الله علیه، عنایت الله شاه گجراتی رحمت الله علیه، دا د دیوبند نه فارغ وو او دا د دیوبند نه راغلي وو. نو هغوی به په خپلو کتابونو کې د دوی تعریفونه نه کولی او دیوبند کې به باقاعده د دوی د کتابونو فهرست نه وی لیکلی شوی. دا خو ټولې هغې خبرې دي چې یو سړی د کوی چینده ښوي بهر نه خبر نه وي. اوس پاتې شو یو اعتراض چې دوی متشدد دي. سن 71 کې د پنځپیریانو خلاف دا فتوا چا لګولې وه چې وانزلنا الحدید فیه بأس شدید، وایي چې دا اوسپنه څه دپاره نازله ده، پنځپیریانو باندې وچلوی. سن 71 کې پنځپیریان مړه هم کړل، شهیدان هم کړل او کورونه یې ورته وسوځول. ورغزو کې د اشاعت والو کورونه ستاسو خلکو سوځولي دي. په میدان خیبر کې د پنځپیریانو کورونه ستاسو خلکو سوځولي دي. نو چې کم خلک کورونه سوځوي هغه متشدد وي، که د چا کور سوځي هغه متشدد وي. کورونه خو همیشه تاسو د مسلمان، اوس هم تاسو پنځپیریانو پسې لګېدلي. پنځپیریانو کې دومره طاقت دی چې ستا استاد په یوه څپېړه سیخولی شي. الجوگے ہم سے تو جہان میں جیو گے کیسے، ہم تو ہر ظلم کی دیوار کو گرا دیتے ہیں. پیر سیف الرحمن المحترم ته موږ سوالونه کړي وو چې سړی شه اوس همدغسې کیدای شي که ستا څوک استاد وي یا هر څوک چې وي چې دا اشاعتیانو پسې لګېدلی دی او هر ځای کې فساد خوروي. زه سوال ورته کوم چې سړی دي شي او په اشارې باندې اصیل سړی پوهېږي. کنی موږ ته داسې علاجونه راځي لکه چې د ډېرو خلکو پیر سیف الرحمن حشر دی وګوره چې سره د لکونو خلکو نن په کم ځای کې ناست دی. صبح خیبر پښتونخوا نه داسې منفي دی او که څوک دا وایي چې یاره جي دا په باړه کې فساد جوړ کو په فلاني ځای کې، دا خو د کمعقلو خلکو خبرې دي. باړه کې فساد زما د راکوزېدو نه 2 میاشتې وروستو پیدا شوی دی. او که په باړه کې فساد څوک په ما باندې راتپوي نو دا باجوړو، مومندو، کورم، وزیرستان او سوات کې دا فساد به بیا د کړی. نو دا خو یوه ځان ته قصه وه د فساد ولې جوړ شو. او بله خبره دا ده چې د اهل سنت والجماعت علماو ستا د استادانو کتابونه لیکلي دي. فرقه سیفیه کا تفصیل جایزه په هغې کې پیش لفظ کې صفحه نمبر 8 کې لیکلي دي چې په باړه کې د غیور اهل سنتو او د علماو پر د عمل کې پیر سیف الرحمن هغه خو موږ ته مفسد نه دي ویلي، غیور اهل سنت موږ ته ویلي دي، علما یې ویلي دي. نو اوس که یو سړی چې هغه بیخي کمعقل وي نه پوهېږي هغه یې ونیمه خبره کوي نو بس دا به د هغه کمعقلي وي. نو بهرحال تشدد په هغه چا کې چې هغه بې ځایه د دومره حوالو خلاف کوي، هغه ټول امت ته ګمراهوي.
منګ الحمدلله ټول امت مسلمانان ګڼو او مسلمانان خپل ورونه ګڼو د کم کمکل چې موږ پسې خبرې کړي دي دا هم خپل کمکل او ساده ورور ګڼو په د باندې د ګمراهۍ او د کفر فتوی نه لګو بلکې دا وایي چې کمکل دی ناپوه دی خدای به یې پوه کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین امید دی چې بعضې خبرې به بیا دغسې ستا استاذ یا څوک نه کوي کوي کی نو دا به کیدای شي چې د ده دپاره بیا د عبرت سبب جوړ شي والسلام